اول حدیث یو دا ده چا چې درې ځله قل هو الله احد سورت قلوس الله د په عمل نامه کې حکما انعاما د قرآن شریف ته ختم ثواب لیکي څومره اسانه او ثواب یې دومره ډېر. دویم حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې دا صورت هر مسلمان خدا سړی لذلوي الله ول جنت کې بنگله جوړي. نورونو تک حضرت عمر ناصر رضی الله تعالی عنہ هغه سوالو کې یا رسول الله زموږ په ډېری بنگلې په جنت کې رسول پاک ورته وی دا الله رحمت او سعادت جنت ارس کلاوی ښا جنت کلاوی د پاکستان نه جتنګي کلاوی توایا ساخذ یو کروڑ 2 کروڑ بنگلې خو یې کنه بیا به جنت خالی خانه دا ټول امت چې ورشي بیا به جنت خالی زګردا پکې مړ دومره د خدای دنیا ده. یو مسلمان له څومره جیداد ورکوي په جنت کې د دنیا په لس عمره د دې دنیا په لس عمره ای رښتیا تاسو باندې ماړو شي کنه دلته خوږي ای ښا دلته خو ما د ټولو ښکارېږي او الته به ماړو شي خدای مگر بوزا الله دې موږ الته یو ځای کې وې دنیا دا رستو سره څه باران دی څه خټې دی چې کړي دی خو بل الله دې زموږ اخره خاتمه په ایمان کې خدای دې زموږ محبت ته طالبان او علما سره دې قاریان سره د دیندار سره زموږ محبت همیشه وساتي او الله دې موږ تاسو نه رضا شي. نو په لزله جنت کې بنگله جوړی ده. او دریم حدیث شریف کې راځي څوک چې دا صورت د رد سلزله وای الله ورته د 500 کالو ګناونه معاف کړي. نورونو دا ډیر وام تاسو زما ورونه تاسو ډیر وای دا ډیر وای ځان سره زبرته یو مثال وام یو بزرگ دی هغه تفسیر سقطی رحمت الله علیه وای په یو شپه کې باغ لزر دلوي سورہ کیمیا چې جوړ کړی و نستا خله کې څه ګونګړي خو نه دي خو وایې کنه چې په لار دی وایې ټانګه کې ناسي موټر کې ناسي وایې ځان سره کنه خدای دې ټول توفیق ورکړي. تی ازمه خو کا یو سلوي خري کوشش وکړه کذا کوه ما وایې چې هر څومره مقدار مقرر کوله ته په خپل په خوان باندې پوښښ دي کې یو خوند دی یو لذت دی یقین ساته او په هغه لذت دی خدای تاسو کوی نو بیا به پوه شي خو لون ته لکه مونږ ډېر د ګناونو وخت اسی بوجایو نو لکه اثر په مزه کې ښه نو تاسو به لکه یو سوره د رستو پوهیږي لکه دا خو هر یو شی چې ګنده شي ویل دی به صفا کې زمونږ د زړونه زنګ په خاطر لري زنګ او د زړه سیقل قرآن دے ذکر دے او مرد دے یاداشت دے ہر سیز پر چوساری کنا چوسار مانے اس پنے چوساری لرگی چوساری زنگ تی لرکی د قرآن د زړه زنگ لرکی ذکر د زړه زنگ لرکی او د مرګ یادول د زړه زنگ لرکی خدای دې زمونږ د وړونو نه زنگ لرکی. ما یو ورځ سوچ کو ځان سره یې من خدا سره غلط نه دي کړی سوچ د خلکو ته مسله کو دی منینا نو سوچ مې کو نه هغه من دق کراو باسه چې زمون په ورونو باندې ځان کړل نو بیا مې ځان باندې سوچ کې دا مونږ ته ګناه ده کدی تا هغه چې ما خو سوچ کو نو لغون ته ګناه مونږ ته خو ډیر تاسو سره لکه تاسو زونه داس نه لکه تورته واقع تورته واقع پیژنې کنه میخي کوناټه خو پیژنې هغه داسې تور دی په ګناونو شیخی باندې دا لګ سر نه کوي داسې تور شوي دي نو دې د سپینودو د پاره قرآن دی ذکر دی او مرګ ډېر یادوي بس مزا به صفا شي. الا بذکر الله تطمئن القلوب واتبع سبیل من اناب الی تابع شه د لارې د هغه چا اناب الیا چې الله ته د قربت پیدا کوي. احمد بن حنبل الله خوب کی ولیدو یا الله انسان تا ته پسندیده کیږي ای به کلامی زما په کلام
یا وی بفهم او بغیر فهم معنا که بی معنا وی ایون څنګه چې وي که الفاظ دي هم د الله د قربت ذریعه ده او که معنی دي الله د قربت ذریعه ده خدای دې ورته تاسو مونږ کینی ښه و یو خبره ته کوم اخیری قرآن ته ګورې کدو کړېله نشي راتلی ښه کدو کړېله قرآن ته نشي راتلی څنګه چا ویلي دي رب العالمین وایي ښه سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق اړوم د آیاتونو خپلنا د کتاب خپلنا کسان چې تکبر کوي برنه حق د کتاب نه اړوم بل بوزم بل کتاب ته نه راوړم او دې کتاب ته څوک راولي ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا په میراث سره ورک ما کتاب هغه کسان ته چې ما غوره کړی دي د بندګانو خپلنا غوره خلق دي کتاب ته راولي او خراب خلق ته نه اړي بل غاړه ته خدای دې تاسو غوره ساتي تاسو الواد دې الله غوره ساتي تاسو دې الله غوره ساتي من دې الله دي قرآن تکینی او الله ماذا لقل هو الله احد اجازه خپل دې ډیر وا تاسو ته مو فن بدل درک کوای الله دې توفیق راکړي اته دې یې لار نه غوا کړم ښا ز په بل غاړه تلم او دې وی دا چې راوته نو مې دراله دې تر مې خبرې کوم تاسو سره دوه خبرې وشوي اته مو خپل حالت پروګرام شروع دی نو خپل جلسه شروع ده او دا ته مې وعده کړو دې وی تاسو مونږ سره وعده کړ مې دې دا موږ کو ټول کې تاسو را لې دا موږ کو ټول کې راځي نورونو یوم تاسو قل هو الله احد وی خدا وای او شر مکذا کوي دا مکذا